أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اے نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه ویریږه او د کافرانو او د منافقانو اطاعت مکوا. په حقیقت کې د هر څه خبر او د حکمت خاوند خو خاص الله دی. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. د هغه خبري پیروي کوا د کمی خبري اشاره چې تا ستاسو د رب د طرف نه کیږي. الله د هر هغه خبري نه خبر دی کوم چې تاسو کوئ. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالله توکل وکړه خاص الله د کار جوړولو لپاره کافی دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په بدن کې دو زړونه ندي خي نه هو ستاسو هغه خزي چې تاسو ورسره زهار کوئ ستاسو مېندې کړې دي او نه هغه ستاسو تش د خلی بللی ځامن ستاسو حقيقي ځامن کړې دي. دا خو هغه خبره دي چې تاسو د خپل خلونو راو باسئ لیکن الله حق خبره کوي او خاص هغه صحیح لاري ته خودنه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. کش په خله بللی زامنو ته داوی د پلرونو په نومونو سره आवाज کوي. دا د الله په نس زیاته د انصاف خبره ده او که تاسو ته معلوم نوي چې داوی پلرونه څوک دي نو هغه تاسو دینی رونه او دوستان دي. پنا پوهتیا سره چې کوم خبره تاسو وکړئ په هغه تاسو نیولې نه یې لیکن په هغه خبره به ضرور نیولې کېږي د کومي اراده چې تاسو د زړه وکړئ او الله بخون کے مہربان دے. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بشکا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو د مؤمنانو د پاره داوی د خپل ذات نه هم اول دی او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانی داغو مېندې دي لیکن د الله د کتاب تر مخه د عام مؤمنانو او مهاجرینو په نسبت رشتہ داران دیو بل زیات حقدار دي. البته
تاسو د خپل دوستانو سره سخه ګړک کول غواړئ نو کولای شئ دا حکم د الله په کتاب کې لیکل شوی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا او اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد ساته هغه وعده کوم چې مونږه د ټولو پیغمبرانو نه اغستلی دا ستانهم او د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د عیسی زوی د مریم علیہ السلام نه هم د ټولو نه مونږه په خوا دا اغستلی دا د پاره د دې چې الله د رښتونو خلکو نه د هغوی د صداقت په باره کې پوښتنه وکړي او د کافرانو د پاره خو هغه دردناک عذاب ساتلی دی يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي یاد کړئ د الله احسان چې اوسې پتا سو باندې کړې دي کله چې لخکری پتا سو باندې در اوخته نمونګه په هغوی باندې یو سخت سلې راوستلا او داسې فوزونه مو در اولېګل چې تاسو ته په نظر نه درتلل الله هغه هر څه لیدل کوم چې تاسو په هغه وخت کې کول کله چې هغوی د برنا او د خکتنا په تاسو درغلل کله چې د یرینا د سترګو نظر خړ شو زړونه خلیل راغلل او تاسو د الله په باره کې قسم ګمانونه شروع کړل په دغه وخت کې مؤمنان خو ازمیل شو او خسخت اجل قول شو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا یاد کړه هغه وخت کله چې منافقانو او هغه خلکو چې پزلونو کې مرز وو صفا دا وینا کوله چې الله او داغو رسول زمون سره کمی وعده کړی وي هغه تش دوکوا کله چې په هغوی کې یوې ډلې اویل چې اې د یسرب خلکو ستاسو د پاره اوس د ودریدو هیڅ موقع نه ده واپس شئ کله چې د هغوی یوې ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت غوښتلو او دای ویل چې زمونږ کورونه په خطر کې دي حالکه هغه په خطر کې نه وو په اصل کې هغوی د جنگ د محاذ نه تختیدل غوښتل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا کچری د خار د طرفونو نه دشمن راننوته وي او په هغه وخت کې هغوی ته د فتنې جوړولو وینا شوی وي نو هغه لبا ورغلی وي او ډیر په اسانه به هغوی په فتنه کې شامل شوی وي
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. د خلکو د دین مخکی د الله سره وعده کړی و چې دوی با شانه ګرځوي او د الله سره د شو وعدو تپوس خامخا کېدونکي وو. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچری تاسو د مرګ یا د قتل نه او تخته نو دا تخته بدرله هیڅ فائدہ در نکړي. داغه نه رستو بدرتا د ژوند نه د مزه غستلو ډیر لګه موقع په لاس درشي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی ته وایا څوک دی چې تاسو د الله نه بچ کولې شي کچري هغه تاسو ته نقصان در رسول اوغاړي او څوک درنه د هغه رحمت منه کولې شي کو هغه در سره مهرباني کول اوغاړي. د الله په مقابله کې هو دا خلک څوک ملګری او مددگار نشي مندلې. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله پتا سو کی هغه خلق خپې جنې چې د جنگ په کار کې مخه بندون کې دي او خپل رونو توای چې راځي زمون طرف ته او کو په جنگ کې حصہ اخلي هم خو بس جنم د پاره او ستاسو په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي چې د خطرې وخت راشي نو سترګي اړوي را اړوي او تاسو داسي ګوري لکه چې پچا د مرګ بهوشي راځي. لیکن کله چې خطر تیر شي نو هم داخلك د فائدو حریسان جوړ شي د کینچي پشان تیز جواب چلوي او ستاسو استقبال راځي. د خلکو هرگز ایمان نه دی راوړي په دې وجہ الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او داسې کول الله ته ډېر آسان دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. د دوی دا خیال دی چې حمله کوونکې ډلې لا تلی ندي او کچري هغوی بیا حمله وکړي نو په دغه موقع د دوی زړه غواړي چې چرته په صحرا کې د باندې د خلکو په میز کې کینی او د هلته نستاسو د حالاتو تپوسو نه کوي او کو هډو دوی ستاسو په میز کې موجود هم وي خو په جنگ کې با ډیره کم حصہ اخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسو د پاره د الله پر رسول کې یو بهترین نمونه وا د هر هغه چا د پاره چې هغه د الله او د ورځې د آخرت امید لري او الله ډیر یادوي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او د رښتونو مؤمنانو حال په هغه وخت کې داوو چې کله هغوی حمله کوونکي لښکرې ولیدلې نو وی ویل چې دا هغه سجده چې د دې وعده الله او دغه رسول زموږ سره کړی و. د الله او دغه رسول خبره بالکل رښتیا و. دی واقعي داوی ایمان او داوی غاړه خودل نور هم زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. په مؤمنانو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د الله سره کړی وعده پر اختیار سره پورا کړه. په هغوی کې چا خپل نظر پورا کړو او څوک د وخت راتلو په انتظار کې دي. هغوی په خپل عمل کې هیڅ تبدیلی را نه وستله. دا ټول هر څه زکه وشو چې الله رښتینو مسلمانانو ته داغوی د رښتینولۍ بدله ورکړي او منافقانو لا کو خوښی شي سزا ورکړي او یا به توبه قبول کړي. بشکا الله بخونکه مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله د کافرانو مخواړه وو. هغوی د غصې نه ډک هم دغه سی واپس لاړل او هیڅ فائدې حاصل نکړه او د مؤمنانو د طرفنا الله د جنگ لپاره کافی شو. الله ډیر قوت والده او زبردست دی. وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بیا په اهل کتابو کې چې کوم خلکو د دې حمله کوونکو سره ملګرتیا کړې و الله هغوی د خپل قلاګانو نه راکوس کړل او دا غوی په ځلونو کې داسې روب واچو چې نن پاغوی کې یو ډله تاسو قتلوي او بل ډله پیدوي. هغه تاسو دا غوی د زمکو او دا غوی د کورونو او دا غوی د مالونو وارثان کړي او هغه علاقه تاسو له درکړه چې تاسو پیچري قدم کې خودلې نه وو. الله په هر چیز باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته وایا کچری تاسو دنیا او د دنیا زینت غواړئ نو راشئ چې درلسه درکړم او په خاطر طریقه مو رخصت کړم او کچری تاسو الله او دغه رسول او د آخرت کور غواړئ نو په شئ چې په تاسو کې کوم نیک عمل بیان دي دا غوي د پاره الله لوی اجر ساتلې دي. يا نساء النبي من يأت منكن
يأتكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو پتاسو کی چچا دخکار بے حیاء حرکت اکڑو هغه لبا دچند عذاب ورکړي کیږي. دا کار الله ته ډیر آسان دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. او پتاسو کی چې څوک د الله او داغه د رسول حکم مني او نیک عمل کوي هغه لبا دوچند اجر ورکو او مونږه داغه د پاره ډیر خريزت تیار ساتلې دي. یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو تاسو د عام خزو پشان نه یې که تاسو د الله نه یریږئ نو په پسته جواب داسې خبره مکوئ چې د کم سړي په ځړ کې خرابي پرتوي چې د هغه څه تم پیدا شي بلکې سیده صفا خبري کوي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. او پخپل کورونو کی قرار اونیسئ او د پخوانی جاهلی دور پشان په ډول سنگار کې مگر ځئ مونږ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ. الله خدا غواړي چې تاسو یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیتنا ګندګي لري کړی او تاسو پورا پاک کړی. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. د الله آیاتنا او د حکمت هغه خبري یاد ساتئ کمی چې تاسو په کورونو کې اورول کیږي. بشکا الله باریک لیدونکو او خبردار دی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یقینا چې کم سړي او کمی خزي مسلمانان دي مؤمنان دي فرمان منونکي دي رښتینی دي صبر کوونکي دي الله ته ټیټودن کی دي صدقه ور کوون کی دي روزه نیون کی دي د خپل شرم زینو حفاظت کوون کی دي او الله زیات یادون کی دي. الله دا غوی د پاره بخنه او لوی اجر تیار ساتلې دي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یو مومن سړي او یو مومن خزیتا دا حق نشتا چې هر کله الله او داغه رسول دوی معاملې فیصله وکړي نو بیا دی هغه ته په هغه خپل معاملې کې په خپل د فیصله کولو اختیار حاصل وي او څوک چې د الله او داغه رسول نافرمانی وکړي نو هغه په ښکارا گمراهۍ کې پریوتو. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه هغه موقع کله چې تا هغه سړی ته چې په هغه باندې الله او تا احسان کړي وو دا وینا کوله چې خپل خزه مپریږده او د الله نه ویریږي. په هغه وخت کې تا په خپل ځل کې هغه خبره پټه ساتلی و کوم چې الله کار کوله ته د خلکو نه یریدلې حالکه الله زیات د دې حقدار دی چې ته داغونه ویریږي. بیا چې کله زید داغه نه خپل حاجت پوره کړو نو مونږه داغه طلاق شوی خزي نکاح ستاسره وکړه د پاره د دې چې په مؤمنانو باندې د خله بللو زامنو د خزو په معاملې کې ستنګي پاتې نشي هر کله چې هغه د خپل خزو نه خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو په عمل کې خامخا راتلل پکار وو. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فنبي صلى الله عليه وسلم باندې د یو داسې کار کولو هیڅ بندیز نشتا چې هغه الله داغه د پاره مقرر کړی وي. دا د الله قاعده پاتې شوی دا د هغه ټول پیغمبرانو په معاملې کې کوم چې مخکې تیر شوی دي او د الله حکم یو قطعی فیصله شوی امر وي. دا د الله طریقه ده د هغه خلکو د پاره څوک چې د الله پیغامونه رسوي او هم داغه یریږي او د یو الله نه سیوا د بل چانه نه یریږي او د حساب اغستلو د پاره بس یو الله کافی دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے خلقو محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې د هیڅ پلار نه دی لیکن هغه د الله رسول او اخري نبی دی او الله ته د هر څه علم دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله ډېر ډېر یادوي او سبا بیگا داغه تسبیح وایي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هم هغه دي چې پتاسو رحمت لیږي او داغه فرښتې ستاسو د پاره د رحمت دعاګانې غواړي د پاره د دې چې هغه تاسو د تور تیارونو رڼا تراو باسي هغه په مؤمنانو ډېر مهربان دی په کوم ورځ چې هغه داغه سره میلاویږي نو داغه استقبال با په سلام سره وی او داغه د پاره الله تعالی ډېر د عزت اجر تیار ساتلې دی یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه تو په داسې حیثیت سره لېګلې چې گواه هم یې زیر ورکون کې هم یې او يرون کې هم یې او د الله په اجازه سره داغه طرف ته دعوت ورکون کې هم یې او روخان دیوه هم یې وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا زیر ورکړه هغه خلکو لا چې پتاي ایمان راوړې دي چې دا غوي د پاره د الله د طرف نه لوی فضل دی ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا او د کافرانو او منافقانو نه هرگز مدباويګا هیڅ پروا ملرا داوی د تکلیفونو او باور کوا په الله باندې الله د دې لپاره کافی دی چې سړی خپل معاملات هغه ته حواله کړي یا ایها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مومنانو کله چې تاسو د مومنو خځو سره نکاح وکړئ او بیا هغوی لا د لاس ورولونه مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو د طرف نه په هغوی باندې هیڅ عزت لازم نه دی چې تاسو داغه د پوره کېدلو مطالبه وکړئ نو هغوی لا سمال ورکړئ او په خطر قصر رخصت کړئ یا ایها النبی انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستاسو لپاره هغه بیبيانی حلال کړلې د کوم مہر چې تا ادا کړې دي
او هغه خزي چې د الله په درکړې شو وینځو کې ستا په ملکیت کې راشي او ستا هغه د ترلونه او د پلار د خور لونه او د ماما لونه او د مور د خور لونه چې کوم ستا سره هجرت کړي دي او هغه مؤمنه خزا چې هغه خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته بخلي وي خو هلا چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سره نکاح کول وغواړي دا رعایت خاص تا د پاره دی د نور مؤمنانو د پاره نه دی مونږ ته معلوم دي چې په عامو مؤمنانو باندې مونږ داوی د بیبيانو او د وینځو په باره کې څه حدونه لګولې دي ته مو د دې حدونو نه زکه جدا ساتلې چې پتا باندې ستنګي پاتې نشي او الله بخونکې مهربان دی ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تعالی اختیار درکړی شوی دی چې په خپل بیبيانو کې کمی د خپل ځان نه جدا ساتل غواړي هغه جدا وساته او کمی چې د ځان سره ساتل غواړي هغه د ځان سره وساته او کمی چې د جدا ساتلو نه وروسته بیا خپل ځان ته راوختل غواړي هغه بیا ځان ته راوغواړه په دې معاملې کې پتا هیڅ ګناه نشته په دې طریقه زیات امید کې دي چې داوی سترګې به یخي وي او هغوی به غمجن نه وي او سچ ورلا تو ورکوي پاغه به هغوی ټول راضي وي الله ته معلوم دي سچ ستاسو په ځړونو کې دي او الله په هر څه په هده او صبرناک دی لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا د دین رستو ستاده پارا نور خزي حلال ندي او نه درته د دې اجازه شته چې د دوی په بدل کې نور خزي راولې اگر کو داغوي خاص تا ډیر خوخوي البته د وینځو ته اجازه ته الله په هر سیز نگران دی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما اے مومنانو د نبی صلی الله علیه وسلم کورتا بے اجازت مورځي مده ډوډۍ وخت ته انتظار کوئ هو کچري د خوراک د پاره دعوت درکړې شو نو ضرور لاړ شئ خو چې کله خوراک وکړئ نو بیا خوار شئ
او په خبرو ملګیا کېږئ ستاسو دا کار نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي لیکن هغه د حیا د وجنه هیڅ نه وایي او الله په حق خبر ویلو کې حیا نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه که تاسو سیس غواړئ نو د پردې د شان ایتري غواړئ دا طریقه ستاسو او داغوی د زړونو د پاکوالي لپاره ډیره مناسبه ده ستاسو لپاره دا هرگز جایز نه دي چې د الله رسول الله تکلیف ورکړي او نه دا جایز دي چې داغو نه پس داغو د بیبیانو سره نکاح وکړي دا د الله پنځ لوی ګناه ده تاسو کو څه خبره ښکارا کړئ او کو پټه وساتئ الله ته د هر خبرې علم دی لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داغوی پلرونه داغوی زامن داغوی رونه داغوی ورېرونه داغوی خریونه داغوی د میل ملاپ خزي او داغوی غلامان کورونو تراشي اے خزو تاسو له پکار دي چې د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ بشکا الله په هر څه باندې نظر لري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشکا الله او داغه فرښتې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي اے مؤمنانو تاسو هم په هغه باندې درود او سلام ولېږئ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بشکا کم خلق چې الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي پاغوي باندې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې لعنت ویلې دي او داغوی د پاره د رسوای عذاب تیار کړي دي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا او کم خلق چې مؤمنانو سړو او مؤمنانو زنانو لا بے قصور تکلیف ورکوي هغه د یو غټ بهتان او د یوې سرګندې ګناه سزا په خپل سر اغستلی ده يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو او لونو ته او د مؤمنانو خزو ته وایا چې په ځان د پاسا د خپل صادرونو پلوونه زړندوي دا د دې خبرې د پاره زیاته مناسبه طریقه ده چې هغه او پیجندې شي او تنگ نه کړی شي الله بخون کې مهربان دی لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. کچری منافقان او هغه خلق چې په زړونو کې خرابې ده او هغه کسان چې په مدینه کې خطرناکې افواګانې خپرون کې دي د خپل حرکتونو نه من نشو نو موږ به داغوی خلاف د کاروایی د پاره تارا پاسو بیا به غوي په دې خار کې ډېر په مشکل سره ستا سره پاتې شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. په هغوی باندې با د هر طرف نه لعنتونه راوړيږي چې کمزې مونږی کیږي هلته به نیولې کیږي او په سختۍ سره به وجلې کیږي. دا د الله طریقه ده چې د داس خلکو په معاملې کې د اول نه را روانه ده او تبا د الله په طریقه کې هیڅ تبدیلی بیان نه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق ستانه تپوس کوي چې قیامت به کله راځي ورته وایا داغه علم خو خاص الله ته دی او تاسو خبر یې کې دې شي چې قیامت ډېر رانږدې شوی وي. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بهرحال دا خبره یقیني ده چې الله په کافرانو باندې لعنت کړي دي او داوی د پاره د غرغندو ور تیار کړي دي چې پاغي کې با همیشه وي څوک مرستيال او مددگار به بیا نمومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فکم ورځ چې با داوی مخونه په ور اړولې راړولې کیږي نوای با چې کاش کومګه د الله او د رسول حکم منلې وي او وای با ای زمونږ ربا مونږ د خپل سردارانو او د خپل مشرانو خبرې ومنلې نو دوی مونږه د نیغ لارې نه بیلارې کړو. ای ربا دوی لا د چند عذاب ورکړه او په دوی سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی تاسو د هغه خلکو په شان مکه گئی چې هغه موسی علی السلام لا تکلیفونه ورکړي وو بیا الله داوی د جوړ کړو خبرونه هغه له بری ورکړو او هغه د الله په نس عزت والو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے مومنانو د الله نه ویریږئ او ټیک خبره کوئ. الله به تاسو عملونه صحیح کړي او تاسو ګناهونه به معاف کړي. کم سړي چې د الله او داغه د رسول اطاعت وکړو هغه لویه کامیابی حاصل کړه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مونږ دا امانت اسمانونو او زمکی او غرونو ته وړاندې کړو نو هغوی د امانت د بار اوچتولو ته تیار نشو او د دین او یریدل لیکن انسان دا بار اوچت کړو بشکا دې ډېر ظالم او جاهل دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما د دې امانت د بار او چتولو لازمی نتیجه دا ده چې الله منافقانو سړو او خزتا او مشرکانو سړو او خزتا سزا ورکړي او د مؤمنانو سړو او خزو توبه قبول کړي الله بخون کې مهربان دی